شیطان یو ځل ځان د هلکانو ته خر کړی چې ځان یې پې خر کړی نو د هلکان پې سورېده چې سورېده پې ځای نو د نورو هلکانو ووایي چې هلکه داسې چل وکړئ چې دا د خشنو په ځای کې یو باڼه سور ومنډئ چې څه هلکان په هغې سواره شو چې دا چل یې ورسره وکړو شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زما نه هم زیات دي او شیطان په چوټی دی غریب چېرته پروت دی په آرام پروت دی دومره اولاد یې مونږ پیدا کړي یو د مولا په شکل کې پیدا کړي یو د پیر په شکل کې پیدا کړي یو د میا په شکل کې پیدا کړي یو د شیخ په شکل کې پیدا کړي یو د حکومت په شکل کې پیدا کړي یو دومره اولاد یې پیدا کړي یو چې هغې غریب ته ضرورت هم نشته شیطان ویلي موسی علیه السلام ته چې صاحب ورانه خلق کوي او نامه زما بدنامي چې دا شیطانت شیطان کړی موسی علیه السلام ورته ووایي چې ته یو ورځ راشه ټوله ورځ به ما سره تېرې بار به نه وځي ګورو چې څوک جګړه کوي که نه کوي ویل ډېر ښه شیطان د سهار نه راغی مازدیګر شو څه د فساد اطلاع رانله لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں آئی التا پنزل لسمڑی نو مازیګر چې شو شیطان خیالو کو چې بیړه غرګه چې دا خود سرانل او دا خو رښتیا زه غر کېږم وی راځئ کنه چې داسې بار چکر و بار راووته داسې د لاوري صاحب په مټیایي تیر شو چې تیر شو نو موسی علیه السلام مخکې او شیطان ورپسې ویل ما نه به نه جدا کېږي چې چېرته څوک ورانه ونه کړي هغه د الوا ګوته ګنده کړه داسې په دیوال یې چې رایښ کا دې ته مخکې تیر شو په هغې الوا مچان کېناست مچانو له چرموښکی راله چرموښکی چې راله دلته یو ګاګ راغلی و هغه سره صاحبه یو سپی و او د دوکاندار پیشو ساتلی و هغې په چرموښکی ورکوب کړو د ګاګ سپي په پیشو ورکوب کړو چې پیشو یې زخمي کړه دوکاندار ورته ویل بیړه دې په الوا اخیستو غرکشه زما پیشو یې مړه کړه